حضرت موسی علیه السلام الله بنی اسرائیل ته پیغمبر را لېږلی یو ځل موسی علیه السلام وعظ او نصیحت کوي ډیر زیات مؤثر انداز باندې موسی علیه السلام تقریر وکړ او د هغې تقریر د وجې نه د خلکو په زړونو باندې ډیر لوی اثر وشو یو سړی ورته د تقریر په دوران کې پاسېد موسی علیه السلام ته وایي ستا نه لوی عالم دی وخت کې بل څوک شته موسی علیه السلام ورته ویل لا نه زما نه لوی عالم په ځمکه باندې دی وخت کې بل نشته نو ظاهري د موسی علیه السلام خبره دا صحیح وه ولې د موسی علیه السلام خبره صحیح وه ځکه یو خو موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی د الله رسول دی او د درېیمې مرتبې پیغمبر دی د اولې مرتبې پیغمبر زمون ښکلی پاک پیغمبر مبارک دی د دویمې مرتبې او د دویمې درجې پیغمبر ابراهیم علیه السلام دی او د درېیمې درجې پیغمبر موسی علیه السلام دی نو چې د درېیمې درجې پیغمبر شو نو لوی عالم شو کنه بل پیغمبر ته الله له طرف نه وخې راځي نو د پیغمبر استاد څوک دی الله دی چې څه اشکال هم راشي د هغې مطابق وخې راشي او په کومه زمانه کې او کوم وخت کې چې پیغمبر د الله موجود دی نو په هغې وخت کې د پیغمبر نه لوی عالم بیا بل نی نو هغه په ظاهر کې خبره صحیح وه چې او لوی عالم زیمه خو دا زیم لفظ د الله نه دی خوښ رب العالمین په دې باندې خپه شو چې تاله داسې پکارو چې الله عالم دی الله ته خپته ده رب العالمین ورته سوخې وکړه چې موسی ستا نه یو بل کس شته چې هغه له موږ یو علم ورکړی دی چې علم موږ تاله نه دی درکړی